बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला द हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना यो रिवायत नकल कई। फरमाई ची यो कस यो सहाबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम मजलिस ता हाजिर शो और आग सहाबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो फरमाई अद्दुनिया अदबरत अन्नी, दुनिया ची ज़माना मा खड़ावली, दुनिया ची मा तो शाकड़ी दा। د دې خبرې مقصد دا و چې فقر و فاقره باندې ډېره شوې ده، تنګ دستي را باندې ډېره شوې ده، د رزق درک نه لګي. او ما ته داسې څه حل چې دی هغه وښیه، داسې څه عمل وښیه چې الله تعالی د هغې د برکته زما تنګ دستي، زما فقر فاقه چې دی هغه ختم کړي. پیغمبر علیه السلام دغې صحابي ته فرمایي چې تو چېرته د ملایکو چې کوم مونځ دی یا د ټولو مخلوقاتو هغه تسبیح چې د کمی تسبیح د برکت الله تعالی ټول مخلوقات ته رزق ورکوي، آیا تو د هغې نه چېرته غافل یې؟ یعنې هغه تسبیح تو کوه نو د دغې تسبیح د برکته به الله تعالی چې دی نو تا ته رزق درکړي. بیا ورته پیغمبر علیه السلام هغه تسبیح بیان کړل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا چې دی نو سل پیرې چې دی نو روزانه چې کله طلوع صبح صادق شي، یعنی کله چې سحر روا شي، په هغه ټیم کې د دې تسبیح چې دی نو سل پیرې چې دی نو ورد کوه او دا سل پیرې وایه. بیا هغه صحابي په دې باندې عمل شروع کړو او بیا په بعضې روایتونو کې راځي چې هغه صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغللی او اول چې دی نو د فقر او د فاقې شکایت کولو او بیا پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې الله تعالی د دغې تسبیح د برکته چې دی نو زما رزق چې دی هغه فراخه کړی دی. او د دې وظیفې باره کې راځي چې حضرت مولانا الیاس رحمه الله تعالی هغه به خپلو ملګرو ته د دې وظیفې چې کوم وخت دی هغه به ورته دا بیانولو چې کله تاسو د سحر سنت وکئ نو د سحر د سنتو د فرض په منځ کې د دې وظیفې ورد چې دی کوئ او سل پیرې وایه. نو چونکې دا د داسې اکابرینو هم یو مجرب عمل دی او باقاعده د احادیثو نه چې دی نو هغه ثابت دی. نو کم ملګري چې هغه د رزق په معامله کې پریشانی، د هغوی رزق چې دی نو هغه تنګ دی، د هغوی تنګ دستي ده، فقر و فاقه پې غالبه ده، نو دنیایي اسبابو سره سره چې کم دا د پیغمبر علیه السلام نه چې کم وظایف او د پیغمبر علیه السلام نه چې کم اعمال ثابت دي د هغې مونږ پابندي شروع کړو او په څومره تعداد باندې ویل پکار دي، په کم ټیم کې ویل پکار دي، نو که مونږ د هغې خیال وساتو انشاءالله العزیز الله تعالی به زمونږ فقر فاقه چې دی هغه ختم کړي. او بیا خصوصا د رمضان المبارک کم دا میاشت ده نو سړی پېشمني وکړي او بیا د هغې سره یو 2 رکعاته چې دی نو تهجد مونځ وکړي او بیا چې کله رغه رواشي سحر مونځ رواشي سنت وکړي او د هغې نه پس دا عمل وکړي نو انشاءالله العزیز ډېر زر به الله تعالی چې دی نو د هغه فقر فاقه هغه ختم کړي.